تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. غمونو پریشانګانو نه به الله پاک ول نجات ورکوي با او ډېر خوشحالیانه به الله پاک ورکوي ورته ډېر لوی خوشحالیانه وي او د آخرت دی لوی اجر هم دی. د دې وجې موږ له دعاګانو زده کړه پکار ده، د وردونو زده کړه پکار ده او دا په خپل معمول کې شاملول پکار. څنګه به روزانه چیس کو او د چیرې سکلو یو خاص اهتمام کو. دغه شان د وظایفو زده کړه او د هغې د وینا اهتمام. بیا به د ډېرو تعویضګرو نه، د ډېرو دمګرو نه، د ساحرانو او جادوګرانو نه او د ډېرو خلکو نه به موږ ته نجات میلاو شي. بیا په پیریانو والا پسې و خاپیرو تعویضګرو والا پسې به بیا نه ګرځو به. خو دا موږ له خپله زده کړه پکار ده چې موږ په خپله باندې د نبي صلی الله علیه وسلم د دعاګانو، د وردونو، وظایفو تذکره مونږه کوو. دې لپاره چې په خپله باندې دا زده کړو زموږ دلچسپي پیدا شي. زمونږ چې نن کوم سبق دی هغه په 14 نمبر صفحه باندې دی. چا سره کتابچې وي نو 14 نمبر صفحه باندې زموږ سبق ته دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو درنو عزتمندو مسلمانانو رونو اور مسلمانانو خویندو، الحمدلله د درېمې ورځې د فهم قرآن کلاس آغاز باقاعده تلاوتی کلام پاک او درسی حدیث نو شولو.
زمونږ نن موضوع د فهم قرآن کلاس دا اتحاد امت د تقوا تقاضا ده. خدا سره چې کله موږ په دې درسونو کې ناستو نو اکثر خلک وده کېږي. بیا د امام ابن کثیر رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی، وایي چاله چې په دینی مجلس کې خوب ورځي ګوره دا شیطانی اثر دی. په دینی مجلس کې خوب دا ښه اثر نه دی ها. او قرآن وایي چې چاله په سنگر کې او ناستی په سنگر کې او په مورچه کې او د دشمن سره مقابله د کافر سره او په جنگ په دوران کې چاله خوب ورغی نو دا د الله د طرف نه سکینه او اطمینان دی. دا یو رحمت والا معامله ده. د جنگ د مورچې د سنگر نه علاوه که چاله په دینی مجلسونو کې خوب ورځي نو دا شیطانی اثر دی. دا خبره ځکه کومه چې کله ناکله چاله خوب نه وري ځان له په زور خوب ورولي او ایست سترګې پټې کړي چې ما سکینه او اطمینان نازل شوی دی. نبی علیه السلام چېرته داسې نه دی شوي چې نبی علیه السلام خبرې کړي او ایسته وده شوی دی او نه صحابه کرام چېرته وده شوي دي. ګورئ خوب د غفلت نښه ده. الحمدلله موږ ثابت ته شپه خوب به کړی وي، ګنټه به هم کړی 2 ګنټې به هم کړی وي، خوب هغه سر نه دی معلوم. نو په کلاس کې نارینه خو راته ښکارېږي خو زنانه راته نه ښکارېږي. زنانو ته هم راغلی هسې نه چې تاسو وده یئ. ګورئ یخ ټول بیدار کښېنئ او خوبونه هم ډېر زیات وکړل چې یو ګنټه مو یخ کښي نو فایده به حاصله. دویم دا په دې وخت کې وظایف او اذکار هم مه کوئ. خپلې تسبیح مسبیح جب ته ور واچوئ. اکثر دا زنانه داسې کوي چې تسبیح ماړې او درس ته مو غوږي نو دواړه نه کېږي. خپلې تسبیح به بندې ساتئ او خبرو اترو نه پرهیز هم پکار دی. زنانو که تعداد ډېر وي نو وړې وړې جنکۍ کشرانې جنکۍ مشرانو زنانو ته ځای خالي کوئ او کشران جنکۍ مشرانو ته ځای ورکوئ. که دلته هم کم بچي کشران په کرسو باندې ناستي او مشر چېرته په ځمکه ناستي نو مشر ته ځای ورکول دا اسلامي ادب او اسلامي احترام دی. اصل د مؤمن په زندګۍ کې ګورئ ادب ډېر لوی فایده ورکوي. موسی علیه السلام چې کله فرعون مقابلې ته راویستلو میدان ته راکوز شولو ګراونډ کې د مصر ټول خلک راغلي نو دا ټول جادوګران رالل او موسی علیه السلام ته ست وکړلو د ادب په بنیاد اما ان تلقیه و اما ان نکون نحن الملقی. دا د پخوا زمانې نه دا طریقه را روانه ده. خلک مشر ته وایي تاسو مخکې اوبه وڅښئ، تاسو مخکې فرنټ سیټ کې کښېنئ، تاسو مخکې د کټ بر سر ته کښېنئ، تاسو مخکې کښېنئ، زه به شاته کښېنم، تاسو مخکې ځئ، زه به وروسته ځمه. دا اسلامي ادب دی. دا د پخوا زمانې نه دی. نو هغه خلکو هغه جادوګران خو تعلیم یافته خلکو ځینې روایتونو کې راځي 3 لک تعداد د هغوی ګورئ ښه د هغه زمانې د ټاپ جادوګرانو او د هغوی خپلې غټې غټې تعلیمي ادارې وې چې په هغه کې به یې خلکو ته جادوګري ښودل. د هغه زمانې پروفیسرانو خو تعلیم یافته خلکو جادو علم یې زده کړی و. موسی علیه السلام ته د ادب په بنیاد ست وکړو ویل تاسو مخکې مونږ به وروسته وکړو. موسی علیه السلام ورته ویل ما ته د الله پاک حکم نشته دی، تاسو خپله کاته شروع کړئ. هغوی دا ټول ګراوند د مارانو نه ډک کړلو. موسی علیه السلام ویرېدلو. الله پاک ورته ویل مه یېرېږه، وایي دا لاټۍ وغورځوه. لاټۍ چې واچوله امسا تلقف ټول ماران یې تېر کړل. جادوګرانو ته خو پته ولګېد وایم خو جادو د پاسه بل جادو په دنیا کې نشته دی. دا معجزه ده، دا پیغمبر دی. ټول په سجده پرېوتل، ایمان یې راوړلو. فرعون ورته ګوته وڅنډوله، وایي دا تاسو استاد دی او تاسو شاګردان یئ، د مصر حکومت اخلئ تاسو زمانه، تاسو زما د اقتدار ته چل جوړ کړی دی. زوړندوم به م پانسي کوم به لاسونه خپې نه کټ کومه. جادوګرانو ورته ویل لا ضیر ان الی ربنا لمنقلبون. وایي ستا لاس خلاص، مونږ الله پاک ته روان یو، که مړم کې الله پاک ته بلو. دې جادوګرانو ته الله پاک ایمان هم ورکړلو، په دین باندې استقامت یې مولا ورکړو. سبا دا زموږ موضوع ده انشاءالله. او
الله پاک ول د شهادت مرګ ورکړلو 3 مرتبه ول الله پاک ورکړي څلورمه مرتبه دار چې په قران کې الله پاک ذکر کړی دی څلور مرتبه ایمان استقامت او شهادت او په قران کې د قیامت پورې ذکر مفسرین وایي دا دومره څلور انعامات دومره اعلی مرتبه ول الله پاک ولې ورکړي دا د بچو ته ویما کشرانو ته ویما او جنکو ته ویما ټولو ته ویما دا په یو خبره باندې الله پاک دوی له ورکړي وی دوی د موسی علی السلام ادب کړو احترام کړو یو چې په زندګۍ کې ادب او احترام وکړه د مشر چې کوم کشر د مشر ادب او احترام کولو الله پاک ول په دنیا کې ډېر عزت ورکړي الله پاک ډېر غیرتی بادشاہ دی چې الله ورته د مشر خیال ساتي کنه کشر د بستا خیال ساتما د موسی علی السلام د نبوت په بنیاد دغه د مشرۍ په بنیاد جادوګرانو دغه احترام وکړلو ادب وکړلو الله پاک له دومره لوی مرتبه ورکړلې په پکار دا زموږ په ژوندۍ کې د مشرانو ادب احترام د جماعت احترام د کلاس احترام د استاد احترام د ستورسرو احترام سپینګروبو احترام دا ډېر بنیادی کار دی چې د چا په ژوندۍ کې ادب او احترام او ډېر خیر ورته الله پاک ورکوي دا اله کېږي چې کله انسان په دنیا کې یو ښه مقام حاصلول غواړي یو ښه مرتبې ته ورسم یو څوک ښه مرتبې ته ځان رسوي معاشره کې به انسانانو ته ادب او احترام ورکوي نو الله پاک موږ مسلمانانو ته ویلي تاسو ځان له یو امت یې مسلمانان د دنیا ځان له یو ډله امت دی او دا دنیا خلق الله پاک تقسیم کړي دي د نظریې په بنیاد باندې د فکر په بنیاد باندې د جغرافیې په بنیاد باندې تقسیم چې دا د پلانکۍ بر اعظم خلق دی دا یو امت دی دا مسلمانان دی دا بل بر اعظم والا خلق دا کافر دی دا په بل خطه کې اوسېږي نه د دنیا په هر خطه کې څوک اوسېږي او هغه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي دا د امت مسلمه دا د مسلمانانو د پارټۍ حصه ده دا د مسلمانانو د تنظیم منبر دی دا امت مسلمه ده نو الله پاک انسانان د جغرافي په بنیاد باندې تقسیم کړي او نه د رنګ په بنیاد تقسیم کړي دا تور دی او دا سپین دی او نه دا دنیا کې د ژبې په بنیاد د لسانیت په بنیاد د پښتنو د پنجابیانو د عربیانو د عجمو په بنیاد د ژبې په بنیاد الله تقسیم نه کړي بلکې الله پاک تقسیم کړي دی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم طول انسانان دا آدم علیہ السلام اولاد دے دا حوا علیہ السلام اولاد دے خو پتاسو کی وڑے قبلی او لوی قبلی غٹ قوم او غٹ والا قومونا دا چی خاندانونو جوړ شوي دا تعارف او دا پہچان دا پار دی دا الله په نسبانه مرتبه والا انسان هغه جو څوک زیات د الله نه یریدونکی وي ان اکرمکم عند الله اتقاکم اقا انسان الله ته ډیر نږدې دی څوک د الله نه یریدونکی دی چا په زړه کې د الله خوف دی د الله یره ده چا په زړه کې د الله عظمت دی د الله لویوالی دی څوک د الله پاک معرفت پیژني دا مسلمان دی دا عزتمند دی نبی علیہ السلام چې کله مکه معظمه فتح کړله په دې مکه معظمه کې د یو مسلمان ډېر زیاته بېعزتیانې شوې وې نبی علیہ السلام صحابو ته وویلو ویل ماله بلال رضی الله عنه راولئ د بلال په دې مکه معظمه کې ډېره بېعزتي شوې ده ډېره زیاته نبی علیہ السلام چې کله بلال راویستلو خلکو تپوس له رسول به بلال څه کوي په دې وخت کې ویلا حرم چې نن آزاد شو بیت الله دا ټول بوتان مې ته لرې کړل دی بیت الله ته چې ننوځم که نه ما ځان سره به بلال دننه کومه او بیا چې کله د منظر اذان ټیم شي په دې چت ته پاسه به اولنی اذان په حرم کې بلال رضی الله عنه کې الله اکبر به دی وایي ډېر غټ غټ خاندانونو والا مشران خلک وو ابو سفیان ته راغی ویل دا خو زموږ نن د بېعزتۍ ورځ ده زموږ آزاد شوی غلام دا حبش نه راغلی د افریقې نه راغلی او زموږ د مشرانو زموږ په وجود کې به اذان کوي
ابو سفیان ورته زه خدای مسلمان شم زه خو سن شم ویلې وس پیاتونه راشي بیا او نه ځین خلک لا ځان په دروازې بدل کړي ځین خلک ورونو ته وختل یا زم د بیزتۍ ورځ دران الله پاک ویلو ویل دا بلال چې په حرم کې اذان کوي دا د تقوا او د مرتبې په بنیاد باندې وکړي دا پرهیزګار دی او زه اسلام د لپاره قرباني ورکړې نو د اسلام یو مرتبه ورکړي عزت ولا ورکړي بلال له دا عزت ورکړلو هغه په حرم کې اولنې اذان وکړلو او دا نبی اسلام خلکو د سرګند کې دا حبش دی او د شینم نشي ویلې عربي سم نشي ویلې آزاد شوی غلام دی او د اسلام سره تړونو مضبوطیا ډیره ده د اسلام د لپاره قربانیان دي د لږه اسلام مرتبه ورکړي ځکه د اسلام یو مقام ورکړي اسلام چې مسلمانانو ته ویلي دي ستاسو مرتبه او مقام هغه تقوا د پرهیزګارۍ په بنیاد دی او تقوا یو تقاضا خو دا ده چې انسان ځان د حرامو نه بچ کړي ځان د دوکې نه بچ کړي د دروغو نه ځان بچ کړي او تقوا یو بنیادي تقاضا دا ده چې ځان د اختلاف نه بچ کړي مسلمان د بل مسلمان سره اختلاف ونه ساتي چې هغه اختلاف تر نفرت او دشمنۍ او د ډزو د یو بل سره د عداوتونو سبب وګرځي په ځینو مسلو کې د مسلمانانو اختلاف راتللی شي هغه د دلیل په بنیاد باندې د معلوماتو په بنیاد باندې هغه څه ګناه نه ده نبی علیه السلام چې کله د جنگ خندق نه واپس راتللو او مدینه منورې ته نو دقه چې جبرئیل علیه السلام راغی په دې به یهودیانو بنو قریظه د مسلمانانو سره معاهده ختمه کړه او غداري کړې وه جبرئیل علیہ السلام راغی ویل فرشتي نه دي د الله رسوله او تاسو کورونه ته باندې دی شابه کوي بنو قریظه نبی علیہ السلام صحابه ته ویل شابه کوي دا جماعت تیار شي او ما ذکر مزبل تکوي دا جماعت ته صحابه چې کله روان شولو په لار کې د مازیګر د مانځه ټیم راغی صحابه کرام ډوډلی شو یوې ډلې صحابه ویلو چالکه جمع ټیم شوی دی مونځ ټیم دی بس مونځ کوو بل ورته ویل چې نه هلته به رسو د الله رسول ویل هلته به مازدیګر مونځ کوئ به یوې ډلې صحابو په لاره کې مونځ وکړو د مازدیګر او بله ډله د هغې متعلق راځي چې د هغونه د ګوره د مازدیګر مونځ قضا خو چې هلته رسېدل نبي صلی الله علیه صحابه ورسره جنګ جګړه نه ده کړې ها اختلاف شي یو بل سره ګروانو ته لاس نه ور اچولي د الله د رسول د فرمان حواله سره داوی په خپل منځ کې اختلاف راغی یو سوچ دا و چې په لاره کې مونځ نه کینه ویل هلته به مونځ کوئ اگر که قضا شي بل ورته ویل د الله د رسول مطلب دا و چې زر ځئ دا خو د مانځه ټیم شوی دلته په لاره کې مونځ کوو به دواړو خپل عمل خپل کړلو او بیا چې نبي صلی الله علیه وسلم ته راغل او رپورټ یې تېر کله پیش کولو نبی علیه السلام د دواړو د اعمالو ستاینه کړې ده دې چې ورته نه ویل داسې په لاره کې مونځ کوئ او ستاسو مونځونه شوی اچانه قضا شولو ولې د دواړو په خپل منځ کې د صحابو د دواړو جماعتونو بنیادي مقصد څه د الله د رسول د حکم مطلب حکم منودلو مقصد و نو اختلاف خو راغی ځینې صحابو مونځ وکړو ځینې ونه کړلو خو په هغوی په زړونو کې یو بل ته بد رانلل یو بل ته حسد او کینه او بغض را پیدا نه شولو یو بل سره جګړه ونه کړله چې هلکه زه تا سره به جومات کې مونځ نه کوم او بس زما تا سره ختمه ده نه داسې اختلافات او هېڅ خبره نه وه دا د دلیل په بنیاد او داسې خبرو کې په دیني معاملاتو کې کله ناکله اختلاف رایه راتللی شي که تاسو اصل د امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه نه خبر شولی او چې کوم خلک فقه چا ویلي وي نو موږ چې د فقه مسلې به کله په مدرسه کې ویلې به نو کله مسله ذکر کېږي د فقه په کتابونو کې نو په اخره کې وایي خلافا لمحمد د امام ابو حنیفه رحمه الله دو مشهور شاګردان دي او د هغوی د فقه یو خاص ریسرچ کړی دی امام محمد رحمه الله په فقه کې چې کوم ریسرچ کړی دی هغه کوم تحقیق کړی دی یو یهودي عالم دی هغه د امام محمد یو کتاب وکتلو او هغه کتاب چې کله مطالعه هغه مسلمان شولو
او هغه چې وړوکی محمد دومره تک نه دی، غټ محمد په څومره پوهه یې ویلو، دومره لوی پوهه خلق امام محمد رحمه الله. امام ابو یوسف د شاګردانو د دوی ورسره په فقه کې چې دی فقهي مسلو کې اختلاف پاتې شوی، خلافا لمحمد، خلافا لابي یوسف، دلته صاحبینو رای جداره خلاف دی، دلته امام ابو حنیفه خبره بل شانتي ده، دلته شیخانو رانه داره، دلته امام محمد رای داره. خبر یې څومره اختلافات دي د فقه په فقه حنفي کې دننه د استاد او د شاګردانو 40% په فقهي تحقیق او ریسرچ مسلو کې د شاګردانو او د استادانو اتفاق دی، په 40% مسلو کې 60% مسایلو کې اختلاف دی. مسلو کې 40 مسلې د استاد او د شاګردانو اتفاق دی، او مسلو کې د 60 مسلو کې د استاد او د شاګردانو اختلاف دی. خو د یو بل به احترامي نه کړي او د یو مسلک خلق دی، بیا د یو بل سره ادب او احترام خیال هم ساتلی دی. په ټولو کې مشر چې دی امام ابو حنیفه رحمه الله، او دا تقریبا د سنه 80 هجري کې پیدا شوی دی. امام مالک رحمه الله امام مالک رحمه الله د 92 هجري کې پیدا شوی دی. امام شافعی رحمه الله د 150 هجري کې پیدا شوی دی. امام احمد بن حنبل د 162 هجري کې پیدا شوی دی. او دې امامانو سره یو بل سره په فقهي مسلو کې اختلاف ساتلی دی، بالکل د یو بل ادب او احترام ښه کړی دی. امام شافعی رحمه الله یو ځل کوفې ته راتللو او خلک ورسره وو، چې کله راتلل نو د امام ابو حنیفه رحمه الله رایه داره چې امین پټ وایي، یا پټ امین ویل دا بهتر دی، په زور هم شته ده. امام ابو حنیفه شرط هم نه دی ویلي چې په زور امین ویل ګناه ده، نه دی ویلي، ویل په زور هم ټیک دی، ځکه نبی علیه السلام او صحابه ویلي ده پټ هم دی، خو ثواب په کم کې ډېر دی. امام ابو حنیفه وایي په امین په پټ ویلو کې ثواب ډېر دی، شوافی وایي په زور ویلو کې ثواب ډېر دی. د ثواب په ډېر او په کم کې اختلاف دی. امام شافعی رحمه الله چې کله کوفې ته راتلو شاګردان ته دا صاحب چې امام امین پټ وایي، دوی رفولدین نه کوي او دوی لاسونه ښکته ږدي، دوی د سهار په مانځه کې دوی قنوت نه وایي، دوی په وترو کې وایي. نو موږ چې کله په کوفه کې مونځ کوو، موږ به د امام ابو حنیفه د تحقیق د هغه د ثوابونو د ډېروالي مطابق به موږ مونځ کوو. احناف چې کله خبرو چې امام شافعي را روان دی، هغه ویل سهار مانځه کې چې امام شافعي دوی قنوت هغوی سهار مانځه کې وایي، نو رکوع نه چې کله پورته شي امین په زوره وایي، لاسونه په سینه باندې ږدي، رفولدین کوي. احناف چې کله خبرو شو امام صاحب را روان دی امام شافعي ویل موږ نن به د هغه ترتیب مطابق مونځ کوو. سهار په جمع کې چې دواړه ډلې ودرېدلې، احناف او شوافي مسلمانانو، شوافی او د امام ابو حنیفه د ترتیب مطابق مونځ وکړلو، د پیغمبر ترتیب خو ثواب کموالی ډېروالی و، او احناف د امام شافعي رحمه الله د ترتیب مطابق مونځ وکړلو. دې ته ویلی شي اتحاد، دې ته ویلی شي مینه. داسې زمونږ په معاشره کې خلکو دا سوچ کړی چې دا دین د اختلافاتو نه ډک دی، او دا ډېر اختلافات دي په دین کې، او داسې ډلې دي پکې، او دا خبره ده او دا خبره ده. په دین کې هېڅ اختلاف نشته دی، د دین ټولې خبرې متفقه دي او یوه خبره ده د دین. په دین کې هېڅ اختلاف نشته دی. خلک په دین کې د اختلافات او دا د اختلافاتو نه ډک خبره ده، یوه خبره به هم د اختلاف خبره نه ده. او امامانو چې کومې خبرې کړي دي هغې د ثواب د ډېر او د کم خبره کړې ده. دې کې ثواب ډېر دی او دا وکړئ، بل وی په دې کې ثواب ډېر دی، دا ډېر وکړئ. نو که چېرته موږ په خپله معاشره کې اختلافات ته یو بل سره کوو او هغه دشمنۍ ته رسو، نو دا دینداري نه ده. ګورئ ښه، دې تعصبیت وایي، دا تعصب دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا من قاتل العصبیه. نبی علیه السلام فرمایي هغه زما امتي نه دی چې څوک د عصبیت، قوم پرستی، وطن پرستی، لسان پرستی، مسلک پرستی، فرقه پرستی په بنیاد کم خلک جنګونه کوي یو بل سره. لیس منا. نبی علیه السلام فرمایي دا زما د امت نه دي. د فرقو په بنیاد جنګونه او تعصب ساتل، یو بل سره جماعتونه جدا کول، یو بل سره منځونه جدا کول،
او په یو بل باندې د کفر فتوی لګو یو بل چې تو فکر اغسل ليس منا من قتل العصبيه. نبی صلی الله علیه وسلم د غزوه بنو مستلق نه راتللو او په یو ځای کې پړاو ورځو په یو ځای کې دمک ولا او د ابوبکر صدیق رضی الله غلام او د عمر فاروق رضی الله غلام دوانو بوله تلی کوهیلا په کوی کې په وبو باندې جنگ شروع شولو د دوانو غلامان یو یا الانصار ویا انصار راشه بل یا المهاجرین یا مهاجر راشه او خلک یو بل ته مخامخ کړل. نبی علیہ السلام خبر شولو. نبی علیہ السلام ویلې ویلا قوم پرستین اړیخ ما دفن کړی دي کنه تاسو د جاهلیت ته بدبوداري خبرې بیا وکړلې. یو بل د قومیت په بنیاد وطن پرستی په بنیاد لسان پرستی په بنیاد مسلک پرستی او فرقواریت په بنیاد باندې یو بل سره امنا سامنا کېدل نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دی دینه دا مکوئ او په منځ کې صلح وکړله. همدا وجه ده چې د اختلاف د وجې نه د مسلمانانو د خپل ذاتي تنازعاتو د وجې نه هم انسان ډېر لوی خیر نه محرومه کېږي. دا د رمضان میاشت اوس تېره شوې ده او د لیلة القدر د شپې تلاش په نارینه او زنانو ټولو کړی وی چې کاش دی د لیلة القدر شپې ثواب ما وګده که د 83 سال د 83 کالو عبادت دی د یوې شپې کې سړی ګټلی شي. دا به څنګه حاصلومه؟ نبی علیہ السلام ته الله پاک ښودلی و چې پلانکۍ شپه ده خو چې کله جومات د کور نه راووتلو چې خلکو ته اعلان وکړي پلانکۍ شپه ده بهر چې راووتلو د دوو مسلمانانو په خپل منځ کې ذاتي خبره تنازع وه جګړه غوندې وه. نبی علیہ السلام د هغوی په روغه باندې شولو. نبی علیہ السلام د مسلمانانو تنازعاتو باندې به ډېر خفه کېدلو باندې د هغوی روغه صلح یې وکړله چې کور ته لاړو چې واپورته یاد شو واپس راووتلو ویل زه خو د یو اهمې خبرې دپاره راوتی وم د لیلة القدر تاریخ راته الله ښودلی و خو تاسو جګړه کوله او ستاسو تنازع وه الله پاک زما د ذهن نه خبره ویستله زه په آخر لسو کې په تاقو کې ګورئ دا د یو معمولي غوندې تنازع د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم بیا تنازعات ختمول. یو ځلې په یو روغه کې مصروف و بلال رضی الله عنه اذان کړی دی او جمع ټیم شولو ابوبکر صدیق رضی الله رسول په روغه کې مصروف دی. نبی علیہ السلام د تنازعاتو ختمولو دپاره تکبیر اوله پرېښودی دی ګورې ها تکبیر اوله څومره اجر دی. نبی علیہ السلام چې راغی جمع ولاړه وه ابوبکر صدیق مخکې شوی و بیا صحابه کرامو په لاس باندې پک پک شروع کړل او بیا ابوبکر صدیق شاته شو نبي صلی الله علیه وسلم مخکې شولو. بیا د جمع څومره اهمیت دی. نبی علیہ السلام ورله جمع پرېښودې ده جمع لیټ کړی شوي دی دې وجه الله تعالی فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. هغه میټینګ او هغه جرګه او هغه جلسه د خیر جلسه نه هغه پروګرام د خیر پروګرام دی چې د نیکۍ د خورولو دپاره وي او یا د خلکو د روغو دپاره وي او اصلاح بین الناس. مونږ خلکو نوکونه ګرو چې هلکه جنګه جنګه تود شی زمونږ د خلکو دا مزاج جوړ شوی دی. موږ د خلکو په اختلافاتو په جنګونو نه خوند او مزې الو چې هلکه دې څه وایي او دې څه وایي او یو بله لقمې هم ورکوو چې هلکه دا ورته ووایه هلکه دا ورته ووایه چې دا اور نور هم بړکوو شي. قرآن وایي او اصلاح بین الناس روغې راولئ روغې. خو داسې ده چې دا په خپل معاشره کې څه سپین دروبې مشران هغوی به ډېر د روغو جرګو کې به ډېر اخلاص سره کار کولو. نو قرآن بیا وایي یرید اصلاحا یوفق الله بینهما که اصلاح کوونکي خلک واقع روغه غواړي الله وایي زه به روغه راولم او که تاسې به دې جرګو ګرځې راګرځې خوندونه مزیالي او روغې را نه راولې یا به روغه نه راځي. ګورئ ها که ما ستا د روغې مطلب وي مونږ په اخلاص سره کار کوو الله وایي زه به روغه راولم. یرید اصلاحا یوفق الله بینهما اگر چې دا د ښځې د خاوند اختلاف خبره ده خو الله پاک روغې کوونکي ته وایي که ته روغه غواړې زه به راولم او که ته روغه نه غواړې څنګه به راځي به تاسې خوندونه مزې راخلې د اختلافاتو نه. نو دا خو زه د مقامي خبرې کومه زمونږ مقامي بنیادونو باندې کوم اختلافات دي دا زمونږ د خلکو په تنګ نظرۍ باندې دي دا په ناپوهتیا په بنیاد دي. نبی علیه السلام یو ځلې صحابو په مجلس کې ناست و
بیا ویل اوس په جنتي راشي با او دا ډېره اهمه خبره ده ښه زموږ د پښتنو لپاره خصوصا صحابو ته اوس په جنتي راشي صحابه کرام ورته وایي چې څوک به راځي جنتي دی یو انصاري صحابي راغی ساده مسلمانو کېناسته ویل بل څوک به راځي مجلس ختم شو د راوي نوم خو ما نه اوس هیر دی خو هغه وایي ما ویل چې دې سړي کې خو کمال دی ښه نبي علیه السلام د ده متعلق د جنتي خبره خو ډېر کسي چل دی ویل سبا لمږه بیا ناستو نبي علیه السلام فرمایي اوس یو جنتي راشي ویل هغه راغی بل شکرانه لل نبي علیه السلام بیا وویلو په درېیمه ورځ باندې چې اوس په یو جنتي زموږ مجلس ته راشي ویل ما نه راغی بل شکرانه دی وی مونږ وایو چې دی خو سړی زموږ سره مونځ اودس کوي چې ګورو خو دې سړي کې څه کمال دی وی ما یې لکه تا سره زه شپه تېروم ښه میلمه کېږم ویل ما لپاره د خوشحالۍ خبره ده غالبا عبدالله ابن عمر نه هم دا یو روایت نقل دی چې هغه ورسره بیا شپه شوې ده چې شپه یې ورسره وکړله او شپه تېره او سهار د هغه سره ټیچې څکلې وې بیا یې څکلې چې بیا کله رخصتېدلو هغه ورته لکه تا کې څه کمال دی هغه ویل تا هم مونځ وکړو سهار مانځه لاړلې زه هم رالم او تا هم بېګا ما سره شپه تېره کړې صحابو به تهجد هم کول بس تا وکتل همدغه مې مسلماني نه نو ما ته خو ځان کې نور څه نه ښکاري دې صحابي بیا دې ته حل ویلو چې هلکه درېیمه ورځ د الله رسول مجلس ته راځي موږ ناستو د الله رسول سره او نبي علیه السلام اوس یو جنتي راشي همته راشي بل شکرانه شي او تا کې څه کمال دی که نه ده ورته حل ویل هغه ورته ویل ما کې یوه خبره شته دی ښه چې هغه به زه تا ته ویم هغه د کتلو نه هغه د وینا ده ویل هغه څه خبره ده هغه ویل زما د زړه کیفیت دا دی که نه زما په دې زړه کې مسلمان ته حسد نشته کینه نشته بغض نشته خیره نشته بدنیتي نشته دی زما په دې زړه کې د مسلمان مینه ده محبت دی احترام دی عزت دی ویلو زه زړه د خلاصه د مؤمن احترام کوم مؤمن سره مینه ساتم دا مسلمان دی د کلمه ویلې ده دا زما د عقیدې او د کلمې رور دی زه زړه د اخلاص دغه سره مینه ساتم محبت ساتم دغه احترام کوم هغه ته صفا نیت ساتم او چاته په زړه کې خیرې غونډارې نه ساتم وایي زه ورته وایم ما ورته چې همدغه خو دې کمال دی که نه ګوره ما او تا پکې نه ښکارو ښه مونږ پکې نه ښکارو زمونږ مسلمانۍ خو د پلنو لمنو نوم ده چې د چا پلنې لمنې وي زما په شانې ګول نستوڼي او ساده کال لري وایي دا زبرګ دی نبی علیه السلام فرمایي زبرګي دلته دی د دننه ځای کې زبرګي ده زمونږ دا ځایونه څښا ډېرانونه دي دا څښا ډېران دی دومره حسد او کینه پکې پرته ده بغض دی خیرې دي غونډارې دي خاص نیتونه دي چاته د خپل رور مسلمان ته د خپل عزیز ته دی به کله بېعزته کېږي او زه به پرې د خپله یخ زړه یخومه د خپل ټټر به یخومه شکر دی ما په مخ کې بېعزته شولو ما په مخ کې ودو چې ما له 2 روپۍ راکړه او ما ته روټۍ د ما نه غواړي او زمونږ د یو بل په بېعزتۍ او په یو بل په درد باندې خوشحالي مناوه ځکه نبي صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته خو د جنتي دی ته وایي ښه پلنو لمنو ته جنتي نه وایي او په زوره په امین کې او په پټ امین کې جنت نه دی جنت په دې کې دی چې د مسلمانانو یو بل سره مینه او محبت وي او مونږ دینداره خلک دی مونږ یو بل بدي شو ګوره ها زما یو مقتدي اوس وفات شوی ډېر زورور حاجي صاحب و زه اوس هم د پرویز مشرف خلاف کوم پخوا به مې هم ډېر کولو حکومت یې و او د خدای لپاره مې بدي شولو بس نو مجاهدین یې خرڅ کړي زموږ دا وطن یې خرڅ کړی دی ډالر یې امریکې نه راغستي دي زموږ په وطن کې چې نن هم بدامني ده او زموږ په وطن کې نن هم خرابي ده د هغې ټول جړ نه دا پرویز مشرف و ټول قوم یې خرڅ کړی دی او ډېرو د بېمانۍ کارونه یې کړي ما به مخالفت کولو چې ما به کله تقریر وکړو جمعې په خپل جومات کې بیا ما پسې به راغی ما ته ویل کافر دې نه کړلو تا ویل چې ما ګوره حاجي صاحب ټول کار په ما ولیکې ما خو ما یې کوپر له ورنیزو کې ودیکه وله ته ورکړه که نه ته پاسې که ووایې کافر دی یو ځل یې زما خواله راغی موږ ماوستن درس کوو ډېر قار کېدلو نو ما ورته ویل قار کېږي ویل یاره نن مې ورانکارې خوا ته په مانځه کې ولاړو د خپې راپسې جنګوله او ما ترې را دې خوا کوله هغه راپسې خپه را دې خوا کوله او ما ترې را دې خوا کوله ویل خپې مې وله پرې نه ښودله لکه ما حاجي صاحب ته خو بدري صحابي
ما تا خو د بدر جنگ وګټلو. ما ته مولانا صحیح خبره راته وکړه، صحیح خبره دا مسلمان خپل خلک نه پرېښو دی، مسلمان خپل خواته پرې نه دی ګورې. ما ته بالکل د بدر د بدریانو صحابي غوندې د غټ جنگ وګټلو. ما ته صحیح خبر راته وکړه، ما یې حاجي صاحب وی مسلمان دا خپل ته ولې نشي برداشت کولی؟ تا سره یو مسلمان خپل هګۍ په تا پیریان دي، میرا مسلمان په دې روډ را پرېوځي، په شاکې به هسپتال ته به یې وړې، ډوډۍ ورکنه شي ډوډۍ به وله ورکې، بیمار شي تپوس به یې کې، غریب شو زکات به وله ورکې، مصیبت زده شو مصیبت کې به ورسره مدد به کې، او ته خپله شه برداشت کولی. ما تا به ورته ویلې ما خپې د پاسه راخپه کېده وه، او ته مرانکاره دی، هغه بله مرانکاره دی. ما تاسو خلکو دین نه دی پیژندلی، یو بل خپې یو بل سره نه شو برداشت کولی. نبی علیه السلام فرمایي صفونه یو بل سره سیده کوي، په جومات کې زړونه م الله پاک یو کړي وایي. په جومات کې صفونه نه دي، څوک دې چا ته وویل که لکه سم وسم ودرېږه منه جومات ته کله مخکې شه او کله وشه نه راځم ځه، کله مخکې شه او کله وروسته شه او کله دې خوا شه او کله خوا شه. نبی علیه السلام فرمایي دې خوا شه نږدې ودرېږئ، صفونه نیغ کوي. ستاسو صفونه نیغ وي، الله وایي دا زړونه به یو بل ته الله پاک صفا کړي به. دا ستاسو په زړونو کې چې بل ته کوږوالی دی خړوالی دی صفونه هم کاږه دي. او دویم نبی علیه السلام فرمایي مینه محبت ابشو السلام بینکم، سلام عام کوي. ښه ستاسو محبتونه به پیدا، زړونه به خیره، حسدونه کینې به ختم شي. په خیر علی مه وایه، السلام علیکم وایه. ستړی مه شي، نه السلام علیکم. اوس اوس ستړی مه شي، په خیر خو خیر دی، خو دا ګوډ مارنینګ چې پکې لا وایې دې ماشومانو ته اوس دا پکې ښودلی کړي ګوډ مارنینګ. مونږ وایو څوک پې کافر کېږي نه په ګوډ مارنینګ باندې، په خیر علی باندې، خو محبت والا ټکی سره السلام علیکم، ابشو السلام بینکم، سلام عام کوي. ستاسو زړونو کې بل سره محبتونه او نږدېوالی به پیدا شي. زمونږ په معاشره کې دا شیزونه دا دی اسان سلام علیکم څه ګران کار دی، خو اسانه خبره ده که نه یا؟ او صفونه څه ګران کار دی، صف نیغ که که نه، د زړونه یو بل سره نیغ شي. د پرهیزګارۍ د تقوادارۍ خبره دا ده. مونږ مسلمانان دا شیزونه نه کوو. ګورئ مونږ یو بل ته دا نیتونه داسې بوټ نیولي دي که نه، یو بل ته په تندي 12 بجاو دي. نبی علیه السلام فرمایي دا صدقه ده، وان تلقي اخاک بوجه طلق، دا تندی کولاو کا پرور تندی باندې خند پیشانی باندې مسلمان سره لیک سلیک کول دا د شلو دیګونو د ورجو نه غټه صدقه خیرات داره. میخه مال علاوه او مورجی په خوا تندی کولاو کا، یو بل تم تندی پټ نیولې داسې. موږ زه خپلو ملګرو ته هم کله ناکله وایم مې تاسو یو به دومره تندي بوټ نیولې دي، بل خیر ما تاسو شریعت نشئ راویستلی، تر اسلام خدمت نشئ کولی، ستا په زړه کې دننه ډیران دی. صحابه کرامو شریعت راویستی و، څنګه خلک وو. عبدالله بن مسعود فرمایي من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن علیه الفتنه. صحابو پسې روان شئ، صحابو پسې، ځکه هغه پاک خلک وو او هغه وایي کانو افضل هذه الامه، د دې امت د ټولو نه غوره خلک صحابه کرامو. صفتونه یې څه وو؟ ابرها قلوبا، پاک زړونو والا خلک وو. ابرها قلوبا، دا زړونه د نیکو د جذبو نه ډک وو. یو بل سره کینې نه وي، یو بل سره بغضونه نه وو، یو بل سره حسدونه نه وو، یو بل ته تندي بوټ نه وو ورې، د یو بل خلاف خبرې هم نه دي کړي. ابرها قلوبا واقلها تکلفا، تکلفات هم پکې نه وو. واعمقها علما، د قرآن او د حدیث په ژبه پوهېدل. اختارهم الله لصحبة نبیه ولاقامة دینه، داسې خلکو شریعت راویستی و. د اقامت دین کار هغه خلک کوي چا په زړه کې دننه د نیکۍ جذبه وي او دننه پکې خیرې نه وي، حسد او کینه پکې نه وي. داسې خلکو اسلامي انقلاب راویستی و. موږ اسلامي انقلاب نه سو راویستلی، ولې؟ هماغه بل بدې شي جي، او هغه بل مې هم بدې شي او هغه مې هم بدې شي. نو ستا څه خوښ دی؟ زما خپل مفادات خوښ دي، اما خپلو مفاداتو سره مینه ده، ما اسلام سره څه کار دی؟ ځکه زمونږ په خپل منځ کې د دیندارو خلکو په خپل منځ کې یو بل سره مینه محبت نشته دی.
زه کله ناکله خبره کوم ستاسو د ماحول نه یم خبر چې دا خبره وکړم که ونه کړم چې بل په چا ونه لګي د اکثر تبلیغانو امیرانو صاحبانو ته مې په دې ورې قیامت کې د مرۍ نه رانیسم زه په قرآن کلاس کوم ته اختلاف ځینې ځای کې دلته به نه کړي او ځینې ځای کې خلک اختلاف کوي زه وایم زه قرآن ویم خلکو ته راشه په قرآن کلاس کې کښېنه اووه ورځې کلاس مونږ کوو تاسو پنځه ورځې کې مونږ اکثر اووه ورځې کلاس یا اته ورځې کلاس زه اووه ورځې اته ورځې کلاس کوم راشه کښېنه که ما په قرآن کلاس کې غلطه خبره وکړه راشه ما ته وایي دا خبره دې غلطه ده به خپله غلطه خبره ټیک کړمه او که زه په قرآن کلاس کې غلطې خبرې نه کوم ته زما مخالفت کې زه به دې په قیامت کې د مرۍ نه رانیسم تا نه معاف کوم بیا زه ستا خلاف نه کوم او د خلکو ته وایم چې هلکه زه یو ځل تبلیغي اجتماع له تللی او مرکزي اجتماع له هغه ځینې ملګري به تا ته بیان وکړه چې کوم حلقو کې بیانونه مې هلکه زه ستاسو په ترتیب نه پوهېږم موږ په قرآن کلاسونه پوهېږو ستاسو خپل ترتیب دی بار هغه ډېر زیات زورور و به زه به بیان ته ودرولم ما هلکه د خپل ترتیب وایم ښه یسته مې په دې خبرو شروع کړه چې حرامو باس مې شروع کړه چې حرامو نه ځان بچ وساتئ دا ما زه ستا په مجلس کې م ناست یم او ته زما د قرآن درس نه خلک منې کوې ولې کوې داسې موږ په جومات ته مانځل راشو یو بل ته هم تندونه بوټونه لکه ته هم جومات ته راغلی زه هم جومات ولې تندي مې یو بل ته بوټ ولې نیولي دي یو دیوال ته ګوري بل دیوال ته ګوري داسې خبره دې مطلب دی ما ستا په زړه کې دننه څخه ډېران دی ځکه نبی علیه السلام فرمایي ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب حسد نه ځان بچ وساتئ ښه دا د انسان نیکۍ دي چې ختموي لکه لرګو ته چې اور واچوي ایره کېږي دا ډېر په قرآن کلاس له راتله ډېر اسانه خبره ده ښه منځونه کول اسانه خبره ده تسبیح اړول اسانه خبره ده الوا خوړل خو پکې د ټولو نه اسانه ده خو دا زړه نه دی دا د حسد او کینې بغض نه صفا کول دا دومره ګران کار دی دومره ګران کار دی ما په چک بدله کې چاته بد نه وي کافر ته خو بد نه ساتو خو د خپل مسلمان ورور ته یو بل سره بد دی هلکه دې پلاکې امین په زوره ویل په تا ولې پیریان راغلي په زوره ولې وایي نور هم په زوره ووایه او که زه پټ ویم په تا ولې پیریان دي دواړه د احادیثو خبره ده ستا پلار دین خو نه دی دا نه محمد مصطفی صلی الله وسلم دین دی چې په قرآن او حدیث کې خبره شته دی زمونږ څه مجال دی چې موږ د هغې مخالفت وکړو موږ د ناپوهتیا په بنیاد د یو بل مخالفتونه کوو ښه د چا توحید عقیده او د رسالت عقیده او عقیده مسلمان دی دا مؤمن دی په هغه پسې به موږ مونځ کوو وری ښه هغه پسې مونځ کې چېرې توحید عقیده د رسالت تر آخرت ته مسلمان دی مونځ به پسې کوو به او دا چې کله ناکله هم په جوماتونو کې وګورو چې دا دوه جمعې دی او دا درې جمعې دی دا د دیندارۍ نښه نه ده ښه دا د تعصب نښه ده دا د دیندارۍ نښې اتحاد دی د پرهیزګارۍ او د سپرګۍ نښه اتحاد دی ډېرو صحابو په ځینې موقعو باندې امت د اختلاف ساتلو د وجې نه خاموشي اختیار کړې ده دا امت په اتفاقۍ کې به راشي اختلاف به راشي خاموش شوی دی بلکې نبی علیه السلام د اختلاف ساتلو نه یو اهم کار پرېښود چې اختلاف را نه شي مکه معظمې چې کله فتح کړله عایشه صدیقه رحمه عایشې زړه مې غواړي که نه دا د بیت الله وران کړم او د حتیم پکې وردننه کړم او د ابراهیم علیه السلام د نقشې مطابق دا بیت الله جوړ کړم او دا خلک نوي مسلمانان دي اختلاف به پیدا شي بس د حاتم دي بهر وي څومره اهم کار دی چې نبی علیه السلام حاتم په بیت الله کې دننه کول دا ډېر اهم کار و خو د دین نه بل اهم خبره سوه د مسلمانانو د دین سره یووالی او د دین سره مینه چې دا خرابه نه شي اختلاف را نه شي دومره بنیادي کار کړی دی نبي صلی الله علیه وسلم امت ته د خبرې ښودلې دي ځکه الله تعالی مونږ ته وایي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ما ورته ته وایي ښه مونږ ته وایي مونږ الحمدلله مسلمانان ما ورته ته وایي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اتقوا الله ویریږئ د الله پاک نه حق تقاته په رښتینې یاره باندې ښه هسې نه چې به بدن دې هسې رپرپی غوندې راشي او وخوځي ګله او دا یره دې ته یره نه وایي ښه حق تقاته
بناوټي را نه یاسي ځان دې نقلي سپرک جوړ کړي کاغذي سپرک په ځان نه جوړه حقيقي حق تقاته په سړک کې الله پاک نه یاره چې انسان واخیر دا کار کوم کو الله پاک و میرا ونسی کدا کار مو کو الله پاک و میرا ونسی حق تقاته رښتینه یاره ولا تموتن الا وانتم مسلمون او تر مرګ پورې ګوره چې مسلمان پاتې شي ها ور دې څه ورته ونه چې دیو باندې پاتې شي او بریلې پاتې شي ها زمون په وطن کې هونګه مسلمانان تقسیم کړیو دا سنیان دي او دا شیعاګان دي الحمدلله تاسو ګوره دې معاملاتو نه پاک یې دلته سنیان او شیعاګانو جنگ نشته دی په ځینو علاقو کې یو بل سره داسې مخامخ دي او سنیان د شیعاګانو کورونه ورانول جهاد او کورونه مال وړي دا غنیمت دی او شیعاګان د مسلمانانو په کورونو باندې ورځي د سنیانو یو بل مړه کوي دا د سنیانو شیعاګانو جنگونه دیوبندیان او بریلیان یو بل باندې ورتګ یو بل جماعتونه ورانول یو بل ته غټي غټي سپیکرې لګول او په یو بل باندې حمله کول دا د دین خدمت نه نه دا د دیوبندیت او د بریلیت خدمت ته دا وابیره او دا غیر وابیره دا له حدیث ته او دا پلان کړي دا د فرقو خدمتونه کوو الا ولا تموتن الا وانتم مسلمون د دیوبندیت زندگی مت روا دیوبند په هندستان کې وکیلې دی ولا کراکا خانپور یو وکیلې دی نو خانپور خو دین نه راکنه یو علاقه راغته مدرسه به علماء جوړ کړي دا د دین خدمت یې کړي دی دین نه جوړ کړي دین قران او حدیث ته او پرېلیانو ځان له یو معاملې جوړ کړي دا خپل فرقه جوړ کړي دا د دې وجنه مولانا مودودی رحمت الله علیه چې کم لیکل کړي دي کنه موږ خلک وس کتابونه نه ګورو کنه هغه قوم ته د وحدت تصور ورکړی دی یا قوم کې یووالی راشي یووالی د مولانا مودودي کتابونه چې څوک وګوري هغې کې به فرقه واریت هغې کې ډله بازي اختلافات بنئ په موږ کې چې په خپله هم دا خبرې راغلي دي موږ د مولانا مودودي کتابونه نه ګورو ډېر ښه انداز باندې هغه لیکل کړي د تفهیم القرآن تفسیر لیکلی دی اکثر خلکو ته هم ګوري تعلیمات ته خلک تفهیم القرآن مولانا مودودي رحمت الله ډېر ښکلي ښکلي لیکلي امت ته د وحدت او د یووالي پیغام ورکړی دی او د خلکو د ذهنونو یووالي کوشش یې کړی دی په دې زمانې مجددو یو لوی عالم رباني تیر شوی دی دا د مسلمانانو دا د فرقو ډلې او د هغه اختلافات او دا مولانا مودودي چې په کوم جماعت کې به مونځ کولو که نه دا جماعت مولوي صاحب د مولانا مخامخ مخالفت کولو به او مولانا به ورته موسکی ناستو ښه په ایمان وایي که زما مخالفت چا وکړو ما سړی فوراً سړی مرۍ نه څنګه ما مخالفت کوې مرۍ نه خلک رانیسو داسې ښکلی عالم تېر شوی مخامخ په منبره د مقتدي ناستې مولوي صاحب په منبر د پاسه ناستې و مولانا خلاف مولانا ورته چېرته ګیله نه ده کړې چې لکه زه خو ستا مقتدي یم کله ناکله د متعصب د سترګې ړندې شي یا ړوند شي نو الله پاک فرمایي دیوبندیان او بریلیان مه جوړېږئ ها او مقلد او د غیر مقلد تصور دې ټیک نه دی مسلمان جوړ شه ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا اتفاق وکړئ د الله په دین باندې چې هغه قرآن دی واعتصموا بحبل الله الله ستاسو د اتفاق او د اتحاد نښه قرآن دی قرآن کې د چا اختلاف دی یار واعتصموا بحبل الله ټول لاسونه منګولې ولګوئ د الله پاک په دین باندې ولا تفرقوا ډلې ډلې کېږئ ما په دیوبندیت او بریلیت کې او سنتوب او شیعتوب کې او په وهابي او غیر وهابي مقلد او په دې ډلو ملو کې مه پرېږدئ ولا تفرقوا ډلې ډلې مه کېږئ واذکروا یاد کې نعمت الله احسان د الله پاک علیکم چې کړی دی په تاسو تاسو مې د توحید عقیده در نصیب کړې ده لا اله الا الله محمد رسول الله وایي هلکه د توحید عقیده د وحدت غټ نښه ده تاسو له ایمان در کړی دی اذ کنتم اعدان کله چې تاسو دشمنان وئ په خپل منځ کې یو لوی اختلاف و د اوس او خزرج جنګونه په سونو کاله باندې په سونو مړي د یو بل نه کړي لوی اختلاف پاتې شوی شریعت را اوس او خزرج په یو درستخان باندې کېنول دشمنیان یې ختمې کړلې
فالف بین قلوبکم نو تاسو په زړونو کې مینه واچوله فاصبحتم بنعمته اخوانا ټول خلک رونه شولو داسې بیا نه وه چې د مکې یا د مدینې خلکو یو بل سره جنګونه کړي نه بیا دې ته وایي دا یو خاندان خلک دي فاصبحتم بنعمته اخوانا عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل د ابوبکر صدیق نه خفه شولو ابوبکر صدیق سره تیزې خبرې وکړلې عمر فاروق استمنور شو ابوبکر صدیق ورته راغی ورته ما معافي درنه غواړم بس مانه تیزه خبره وشول ډېر عاجزي پکې وه صحابه وکړي ویل معافي غواړم عمر ورته ویل معافي درته نه کوم دا دوستانه تعلق ځکه دا کیفیت ابوبکر زه خو ډېر پریشان وم چې د عمر نه معافي غواړم خبره خو رانه تیزه شوې ده عمر راته معافي نه کوي فورا نبي صلی الله علیه وسلم پسې لاړه الله رسوله ابو عمر ته مې تیزه خبره وکړه معافي ته غواړم اوس راته معافي نه کوي عمر فاروق وایي زه خو هسې اچانک لاړم چې ورغلم نبي علیه السلام خواته ابوبکر صدیق ناست دی خو ما د نبي علیه السلام په مخ مبارک باندې د غصې اثرات وکتل الله رسول خو ما ته قهر دی وایي زه نږدې شوم ما ته ویل د خطاب زویه ولا د ابو قحافه د زوی خفګان نشم برداشت کولی دا هغه د ابو قحافه زوی شو تاسو ټول مې مخالف وئ ورده مې په مکه معظمه کې ملګرتیا کړې ده او ده را سره غار ثور کې وخت تېر کړی دی او ده را سره د مکې د مدینې دا غټ سفر کړی دی او دا واحد ابوبکر او ابو قحافه زوی و دا زما اولنی ملاتړ ده کړی دی ګوره دې نه معافي غواړي او ته ورته نه کې ما د الله رسوله معاف کړی مې دی ده سره ما خپل ذاتي او خبره وما کوم به خو ده خو تعالی د الله رسول خبر راوړله د ابوبکر صحابو په خپل منځ کې خپل تنازعات فورا حل کړي دي چې احساس شوی دی فورا یې معافي غوښتې ده بل ورته معافي کړې ده په معافۍ غوښتلو باندې د چا عزت کمیږي نه بلکې عزت سیوا کېږي انسان د بل نه معافي وغواړي نبی علیه السلام یو ځلې پر آخري وختونو کې نبی علیه السلام وفرمایلی که تاسو کې چا ما باندې څه بدل وي او څه ما باندې حق نو ما نه والی یو صحابي الله رسوله زما را باندې 1 دینار قرض دی علي ته ویل علي دا وله ورکړه هغه وله ورکړه صحابي مرګر را ایثار کړو ویل که د 1 دینار پیغمبر ته نه پرېږدي او پاسېږي ما ته باندې قرض دی هغه ویل دا مې ولې تې واغستلو وایي دا خو برکتي دینار به ما سره به پروت وي مړه دې پسې به ډېرې پیسې راځي به دا مې برکت دپاره واغستلو یو بل صحابي به الله رسوله ما به تا باندې یو بدل پاتې دی څه بدل دی زه دې په یو غټه چوکه باندې په پلاکي موقع باندې پر املا وهلی یم نبی علیه السلام یې ورشه راوړی چوکه صحابه کرام ډېر پریشانه دي او د الله د رسول د مجلس خپل آداب و چا خو غږ نه شو کولی لښتې یې راوړله هغه له یې اواله ومې وهه هغه ویل الله رسول ما په هغه وخت کې ملا خبربنډه وه ما شاخ ښکارېدل کمیس سپینه و ته به خپل کمیس پورته کوې به صحابه کرام نور هم پریشان دي مرګری لیونی شو پاگل دی د الله په رسول ګزار کوي خپل بدل علي او نبی علیه السلام نه ورته نه چې معاف مې کا خپل بدل والا هغه چې کله نبی علیه السلام ورته کله خپله ملا ښکاره کړله که نه د صحابو مجلس دی هغه ور منډې کړلې او هغه خپلې سینه د نبی علیه السلام د شا مبارک سره ولګوله او ښکل یې کړله ورله وایي د الله رسوله ما دا یو لخت ګزار دې موقع له ساتلی و د دې نه به زه برکت پورته کوم ویلو نبي صلی الله علیه وسلم د خلکو نه د معافۍ خبرې کړي دي خلکو د ما باندې چا حق ما نه واخلی ای مسلمانانو یو بل حقونه را باندې پاتې نشي ګورئ که زه به چا پسې خبرې کوم او چا سره تعصب ساتمه خو د هغه حق تلفي به کومه که نه زموږ د مسلمانانو یو بل سزړونو کې یووالی نشته یو بل ته غونډارې دي یو بل سره حسد دی کینه دا مسلمانۍ ژوند نه دی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د هغه چې کوم ملګري دي که نه هغه د کفر په مقابله کې سخت دي په یو بل سره مینه محبت کوونکي دي رحماء بینهم یو بل سره مینه ده شفقت دی مینه ده محبت دی عفو درګذر دی دیو بل ته لغزشونه نظر انداز کول دي نو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ډلې ډلې کېږئ ما او یاد کوئ نعمت ته الله چې کړی په تاسو باندې او کله چې وایي تاسو دشمنان مینه یې واچوله ستاسو په زړونو کې
او شوي تاسو په نعمت د الله باندې رونه اسلام او دین یو اسلامي معاشره جوړ کړل یو خاندان جوړ کو یو امت جوړ شولو وکنتم علی شفا حفرة من النار او تاسو بالکل د جهنم په غاړه باندې ولاړ وئ د اور په غاړه وي فانقذکم منها تاسو مې د هغې نه بچ کړئ هغه معاشره تباه وه جنګونه او اختلافات ډله بازیانې وې د قومیت په بنیاد د نسلونو په بنیاد په مختلفو طریقو باندې انسان د بل انسان خونخوار او دشمنو الله وی تاسو میرونه کړئ کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون الله وی څه قصې درته نه کوم ښه تاسو ته خپل احکامات دې لپاره بیانوم تاسو سمې لار ته برابر شئ ښه لعلکم تهتدون سمې لار ته ځان برابر کا د خپل زړه دا نور ګونډي مونډي لري کا ولتکم منکم امه يدعون او په تاسو کې یو جماعت او یو ډله داسې وي يدعون الى الخير چې خلک دین طرف ته رابلي اے مسلمانانو تاسو ته وایم تاسو وایي مړه په دین کې خو پاټۍ ماټۍ نشته دی الله پاک ولې پکې نشته دی چې کوم خلک ډېر دیندار یې مړه اسلام کې پاټۍ ماټۍ نشته دی او به خپل مزد اودس کوه او موږ نیوټرل خلک کو موږ غیر جانبدار خلک موږ چا په کار کې کار نه ساتو الحمدلله خپل مزد اودس کو کله ناکله په رمضان کې عمرې له ملاړ شو حج له ملاړ شو زکات هم ورکوو موږ هېڅ چا په کار کې کار دا ډېر غټ زبر کړي نو تاسو خبرې یې ډېر ترخه خبره ده کوم دی نه دی دې پسې په مدینه منوره کې غیر جانبدار خلک نیوټرل خلک چې هېڅ چا سره نه و که هغه منافقانو نه د پیغمبر مرګري وو نه د یهودیانو مرګري وو دا به یې څه ویلو ویل موږ د مسلمانانو د یهودیانو په منځ کې نحنو مصلحون موږ روغه کوونکي موږ روغې واله خلک قرآن ویل تاسو روغې واله تاسو بېایمانه منافقان معاشره کې چې څوک وایي زه غیر جانبدار یم دا منافقانه زندګي ده یو طرف دی شه الله وی تاسو کې یو جماعت پکار دی ډله پکار ده پارټي پکار ده سبق یدعون الى الخیر هغه قرآن او حدیث ته خلک رابلي او بل خلک به خلک قومیت طرف ته رابلي او بله به روټي کپړه مکان غواړي به او بل به دا کومه بل به دا کومه څوک به دنیا پرستۍ خبرې کوي څوک به خدا پرستۍ خبرې کوي دوی به یې په دې منځ کې مه ودرېږه په منځ کې چې څوک ودرېږي ولې بل نه خطرناک دی یدعون الى الخیر او ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر معاشره کې ما معروف خورئ دین به خورئ او د معاشري برایانې به روکا کوي هسې به ځان د لوی ځوان جرندګړی نه جوړئ ښه چې لوی ځوان له مې جرنده کړې ده او بیا دیوال ته ډډه واله د مونځ اودس نه کومه نه معاشره کې به مونځ اودس خپل ځان نه هم کوو خو د معاشري اصلاح کوشش به کوې دا زموږ د هغې سلسله ده چې کوم کار کوو یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون موږ خلک مړه دا سادهګان خلک دي مړه ځان له زړه ستړی کړل دا سادهګان خلک خپل کاروبار ته توجه پکار ده خپل نوکرۍ ته پیسې وګټئ مړه خپل مستقبل جوړ خپل کیریر جوړ کړئ دي مستقبل جوړول پکار دي دا سادهګان بادهګان خلک دي مړه اسلام دی او دین دی او شریعت دی الله وی سادهګان نه دي ها اولئک هم المفلحون دا کامیاب خلک دا دي څوک د دعوت او د تبلیغ کار کوي څوک د قرآن او د حدیث ته ابلاغ کار کوي څوک په معاشره کې د دیندارۍ کار کوي موږ دینداره خلک به د یو بل سره مینه محبت ساتو به دا دینداري ده او که موږ دینداره خلک یو بل سره په لږ کې نفرت ساتو ولا دا دینداري نه ده ولا تکونوا مه کېږئ کالذین په شان د هغه کسانو تفرقو چې ډلې ډلې شي ځان بني اسرائیل مه جوړوئ ځان اهل کتاب مه جوړوئ دا خلق غونتی مه کېږئ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات چې اختلاف یې وکړو پس د هغې نه چې هغوی ته واضح دلایل رالل د دوی لپاره لوی عذاب دی اولئک لهم عذاب عظیم او بیا چې کله قیامت شي که نه یوم تبید وجوه وتسود وجوه په قیامت کې به د چا مخونه تک سپین وي او د چا مخونه به تک تور یوم تبید وجوه وتسود وجوه قیامت په ورځ به تک سپین وي سمخونه او تک تور وي سمخونه دا تور مخونه والا څوک دي فاما الذین اسودت وجوههم هغه خلک چې تک تور مخونه د هغوی اکفرتم بعد ایمانکم دی د ایمان او د دین د خبرو نه پوهېدلو نه پسې بیا هم کفر خوښ کړی دی
او کفر ته تللی دي فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون ودا عذاب دی نو زموږ پرې معاشره کې پخوا به داسې وکړي شو داسې نه کېږي چا به ډېره غټه ګناه کړې وه نو خلکو به له مخ تور کو په خر به یې سور کو صحیح سزا وه الله وایي زه به په قیامت کې د خلکو له مخ توروم دا به تورمخي بیا چا په دنیا کې کفر طرف ته توجه کړی او اسلام یې پرېښودی دی واما الذین ابیضت وجوههم ففي رحمت الله او چې د چا مخونه تک سپین دي دا به د الله په رحمت کې او دوی به په دې کې همیشه وي تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق الله وایي دغه آیاتونه درته ویمه د حق د وضاحت دپاره وما الله یرید ظلما للعالمین الله پاک هیڅ چا سره زیاتې نه کوي ولله ما فی السماوات وما فی الارض الله وایي دا دنیا زما ده خره ستا نه ده ولله ما فی السماوات وما فی الارض د دنیا د الله دپاره څه چې په اسمان کې اوسېږي بس الله وایي هر څه زما دي والى الله ترجع الامور الله وایي چې ځي ځي هغه بازوله به راځي اسمان ته خیږي او که سپوږمۍ ته خیږي که امریکې ته ځي او که برطانیې ته ځي که دیوبندی او که بریلی او که جماعتی او که تبلیغي که وابي او که مقلدي او که سني او که شیعي که تورې او که سپینې الله وایي ما له به راځي والى الله ترجع الامور ټولو خبرو حل به ما له راځي تاسو به د ټولو اعمالو بدل به درته بیا ښیم مونږ ټول خلک دینداره خلک دي درس له راځو دیندارو خلکو ته دا یو خبره کوم چې موږ څومره خلک جومات ته راځو چې یو بل ته تندي پوټ ونه ساتو یو بل سره مینه محبت زه کله ناکله ملکه چې کوم سړی مانځله راغلی هغه په امین د قار ده راغی او چې چا مونځ بېلمازه دی هغه ته ډوقارېږي نه او زه چې د شریعت خبره کوم ما سره د دشمني ده او چې کوم سړی بېلمازه دی د دین خلاف کوي هغه سره جوخت ناست دی ما ته خپله غلطي وښیه زه خو ستا پرې مسلمانۍ پوه نه شوم زه مزګزار یم دیندار یم شریعت غواړم زه دې بلې شم یا او چې کوم سړی بېدینه دی هغه سره دې ناسته پاسته پیسې م لګې زندهبانه مردبانه که ما ته خپله غلطي وښیه زه خپله غلطي لرې کم یا ما ته غلطي م نه ښیې د ما ملګرتیا م نه کوې مزګزار دې م بدې شي په زور امین هم در باندې دې مطلب مې دا دی چې کله ناکله دا زموږ معاشره کې مو زیات طور پټ امین وایو دا د زور امین زه ته کوم تاسو مه خفه کېږئ په دا د پیغمبر سنت دي بس موږ سره څه وکړو یا ما تعالی ولې قار راځي بلکې چا چې قار نه وتل پکار خو دې نورو ته هم وایم دم وایي استاد هغه به ویل یو امین بالجهر دی یو امین بالسر دی یو امین بالشر دی یو پټ امین دی یو په زوره دی یو د شر امین دی ځان نه به شریان نه جوړو ځان به ښکلي مسلمانان جوړ کړو به شر دپاره به کار نه کوو به چې هلکه ته د دې دپاره په زوره وایه چې موږ خفه کوې نو موږ خو په دې نه خفه کېږو په زوره یې وایه خپله مرۍ خوب کړه موږ په دې نه خفه کړو دا خو د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دي تاسو ته به په دې مه خفه کېږئ حج ته تللی وم په حج کې چې کله حرمینو کې اذان وشي د ماښام نو هغوی یو 15 منټه وقفه کوي 15 منټه کې یا 2 منټه یې 2 رکعته نفل لمونځ کوي دوی 2-3 حاجیانو سره ناست ہوں پنجابیانو کہ وہ پنجابی پہلے منځ یې کول هغه بیٹھ جائیں ہمارے پاس مذہب میں نہیں ہے هغه ته کې نن 2 رکعات په مذهب کې نشته مالک اساسه مذهب دی و اسلام په موږ په اسلام کې خوشته ده څنګه مذهب دی مې امام ابو حنیفه خامخا تاسو ګناهګار وای امام ابو حنیفه خلک د مجرمانی کړي مې چاته ویل چې مما کاوه سنت مؤکد نه یا شعام نفل خودي چا خو څوک نه دی باندې کړي مونږ چې عجان لا شلکه کینه مکوا ولی و یاره دا زمونږ په مذهب کې نشته مونږ په حدیث کې شته تا کوم مذهب دی ورکه چې وخت 2 رکعات نفل مونږ وکړه د 10 رکعات نفل ثواب درته د لکو ورځ ثواب درته میلاوي ډېر لوی اجر او ثواب دی پکې مسلمانانو مونږ مسلمانان کله ناکله دا زمونږ په مذهب کې نشته زمونږ په دین وایي تا بلا څه مذهبي زمونږ مذهب اسلام دی چې په دین کې کومه خبره ده هغه به منو او هغه باندې به عمل کوو دا زموږ د مسلمانانو د ناپوهتیا رنګ لږ د دین طرف متوجه شي په خپله لږ مطالعه شروع کوي ځوانان ته هم ثابت شپه فیسبوک ته ناستې ثابت ورځ فیسبوک ته ناستې لږ د قرآن او د حدیث سټډي مطالعه هم شروع کوي چې معلومات هم وسیوا شي زه اکثر په سهار په جمعې په مانځه کې خلک وګورم جمعه م ولاړې خلک سنت هم کوي دا مسله تاسو څه پورې زده نه کړله چې جمع ولاړې مونځ نه کېږي بل مسلم حدیث دی چې کله جمع ولاړې بل مونځ نه کېږي
په دې کې نو چا اختلاف یې نشته دی، نه امام ابو حنیفه څه ویلي نه امام شافعي. فاذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه، چې کله اقامت قد قامت الصلاه ویلا شو بل مونځ نه کېږي. نو دا سهار سنت سره به څنګه ویل وختي راغله. ولې مونږ وایو ګورئ چې امام مونږ وایو چې تاسو به الحمد به امام پسې نه وایئ، ولې دا قرآن اورېدل فرض دی، په جمع کې شاملېدل هم سریز واجب دي وسو، او قرآن اورېدل هم فرض دي، او ته سنت کې واجب او فرض پرېږدي او سنت کې هم دا خو خیارتیا نه ده. سنت هله کوه چې کله جمع نه وي ولاړه، چې جمع ولاړې خیرت اورې که نه اورې، چې جمع ولاړه د سنت وکړه، که نمانځه نه پسې وکړه اشراق کې وکړه یا پاتې شو وختي راځه. موږ څومره منځګزار خلک یو، ایسته جمع مو ولاړه سنت زر 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 د سنت وکړو. د جمعې خطبه اورېدل واجب دي، دا څلور رکعته سنت د مانځه نه مخکې سنت زواید دي، مسلې زده کوي. ایسته څلور رکعته سنت کو خطبې ته غوږ نه ږدو، واجب پرېږدو سنت زواید کوو. اړونه پوهېږه مسلې به زده کوو. به دا مې راته هسې یو څو اشارات والا خبرې وکړې، نور هم ډېر شی مسلې دي. مونږ ځکه فهم قرآن کلاسونو ته راغی، علماو سره درسونو ته کښېنئ، دیني مجلسونو کې کښېنئ، لږ علم او پوهه حاصله کوئ. چې کم از کم تبلیغیان حضرات چې وایي چې هلکه خپل روزانه 24 ګنټې زندګي د شریعت مطابق مونږ تېره کړو، دا به هله کېږي چې زموږ سره څه نه څه پوهه وي، څه نه څه علم وي. الله پاک دې مونږ له په دین باندې پوهه هم راکړي او عمل هم راکړي، او زموږ د زړونو دې الله پاک داخلي او دا یو بل ته نفرتونه تعصب دا دې الله ختم کړي. دا ټول امت دې الله پاک یو امت وګرځوي. دا چې د شام مسلمانان په وینو کې دي، مصر مسلمانان، برما مسلمانان، دا ټول امت منتشر دی، او زموږ د زړونو وینه ساسي، د ټولو نه زیاته وینه د مسلمان تویه شوله، د شهیدانو د انسانانو لولو ډېر اجتماعي قبرونه، ځکه دا امت منتشر دی. د سني او د شیعه په جنگ په عربو کې هم دی او په دې وطن کې هم دی، ټول امت تقسیم کو. دا سني دی او دا شیعه دی، مسلمانان خلکو ذبح کړل. داسې علاقو خان او چنګیز خان دا ظلم نه و کړی، دا حجاج ابن یوسف هم دومره خلک نه ووژلي، د فرعون او د شداد په زمانه کې هم دومره ظلم نه و شوی چې نن زموږ د خلکو په منځ کې وشولو. خو موږ وایو چې دې کې د عربو شیخان هم کوتاهي ده او زموږ هم کوتاهي ده. موږ دا امت منتشر دی، ځکه مسلمانانو زنانو کرکې زموږ ښځو خپلې لوپټې د کافرو فوجانو په خپو کې کېښودلې، معاف هم کا، بچي ورته ور مخامخ کړل، ډېر لوی کرک او چغې د کائنات واورېدلې. موږ وایو چې موږ دا امت یو ځای کړو او د مسلمانانو دا غم او درد ختم شي، ټول امت یو امت وګرځي، او زموږ د منځ کې چې کومه اختلافات دي، دا دشمني او دا نفرتونه دي، دا ختم شي، موږ یو بل سره مینه محبت وي. دا امت په بیا د ظلم او د بربریت نه شکار کېږي. به دا د اختلاف نتیجه ده چې د امت وینه تویږي. الله پاک دې امت کې وحدت او یووالی راولي. عزتمندو، د فهم قرآن کلاس تقریبا اختتام ته رسېږي. ګوره 2 ورځې پاتې شولې. سبا به درس کو په استقامت فی سبیل الله، په دین باندې د مضبوطیا حوالې سره، اکې د صحابه کرامو خاص واقعات به انشاءالله وایو به، او د صحابو په زندګۍ سبا له هم بحث پم کوو. او تاسو ملګري دوستان خلکو ته وایي دا ډېره غټه علاقه ده، ډېر خلک اوسېږي. ګوره او چې ما تا یو کس ځان سره سبا راولو که نه، بلکل دا هر څه به ډکې. یو کس چې موږ او تاسو یو بل یو کس سبا راویستلو، 10 کسانو له دعوت ورکړې. نن د اتوار ورځ ده او ډېر زیات خلک به فارغې دي، وټیانې نشته دی، او د سکول نه هر څه چوټیانې دي. موږ وایي چې سبق پکې خلکو ته وښیو. سبا ډېره اهمه موضوع ده. زنانو ته مې درخواست دی، تاسو ته مې درخواست دی چې ځان سره سبا له یو کس نغد راولئ، بلکل نغد ماشومان راولئ، خو تش مه راځئ. او نن 10 کسانو له دعوت ورکئ چې زموږ دا دعوت خلکو ته ورسي او خلک د فهم قرآن کلاس نه خبر شي. والله پاک دې موږ په دې کار کې اخلاص هم راکړي، للاهیت هم راکړي. د سحر چې دی زموږ یو ملګری دی یوسف استاذ، هغه صاحب بېګا د شپې سهار دې ټیم کې وفات شوی دی. نن 11 بجې جنازه ده. تاسو ملګرو ته اطلاع ده، د هغې اعلان هم دی. او ګوره دقه زندګي ده، په جومات کې پروت و او خوشحالي وپي نن،
والله پاک سره میلاو شو بالکل د زندګۍ پته نه لګي سړی استوده شوی دی او بس روح دې تللی دی دا زموږ د زندګۍ اختتام دی بالکل د زندګۍ او د ژوند بالکل پته نه لګي د خانپور د ښکلي ښکلي شنه شنه غرونه او دا شنه شنه پټي به یې ګورې بل ورځ به موته نه یو دلته زموږ په قبرونو به کبل ولاړي چې موږ په خپله زندګۍ کې داسې کار وکړو چې الله پاک ته مختورن نه یو کوسترګي نه یو خړسترګي نه یو او بالکل کلاو سینه باندې ورتللی شو الله پاکه ما په خپله زندګۍ کې دینداري کړې څومره زموږ وس کېږي د هغې مطابق به په خپله زندګۍ کې په دین باندې عمل هم کوو کوشش به هم بله خبره خو نشته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين أرحم الراحمين وسمر خبري ويلي وامري دلي الله پاک مونږ د عمل کولو توفیق راکړي الله پاک زموږ د زړونو نه حسد او کینه بغض خیري دا تیارې الله پاک لرې کړي زموږ په زړونو کې الله پاک یو بل ته مینه محبتونه راولي زموږ په زړونو کې چې کوم لرېوالی او دوروالی راغلی الله پاک زموږ په زړونو یو بل ته نږدې کړي والله پاک زموږ په زړونو کې په نیتونو کې یو بل ته صفاوالی راولي یا رب العالمین زموږ په معاشره کې چې کومه دینی خلکو دیندارو خلکو په خپل منځ کې تفرقي اختلافات دي الله پاک دا ټول دینداره خلک په دین باندې متفق کړي او زموږ د دیندارو خلکو د خپل منځ نه د اختلافات الله پاک ختم کړي او موږ دیندارو خلکو ته په دې معاشره کې د دیندارۍ ښکلې زندګي را نصیب کړي زموږ د منځ کې چې کوم تعصب دی نفرت دی الله پاک دا په مینه محبت باندې بدل کړي او زموږ د دیندارو خلکو د یو بل سره قرب او نږدېوالی راولي او یا الله پاک دا ټول امت ډېر پریشانه دی ټول امت منتشر دی الله پاکه ټول امت کې الله پاکه وحدت او یووالی راولي او د ټول امت دا کم دردونه دي او تکلیفونه دي غمونه دي الله پاکه دا ختم کړي او چې کوم وینه د مسلمانانو توی شوله الله پاک نور د مسلمانانو د وینو حفاظت وکړي د مسلمانانو د عزتونو حفاظت وکړي د مسلمانانو د وطنونو حفاظت وکړي والله پاک زموږ د دین حفاظت وکړي او چې په دې معاشره کې څومره دینداره خلک تبلیغي جماعت والا دي جماعت اسلامي والا دي نور دینداره خلک په دې معاشره کې دینی کارونه کوي الله پاک دا ټول دینداره خلک په دینی مشن کامیاب کړي او د دینی کارونو په نتیجه کې الله پاک په دې معاشره کې د قرآن او د حدیث ښکلی نظام الله پاک راولي او الله پاک د ظلم او د بې انصافۍ د نظام نه الله پاک موږ خلاص کړي یا الله پاکه دا نارینه او زنانه لوی او واړه سهار وختي ستا کلام نه راغلی دي الله پاک چې په دې کې څوک ناجوړ او بیماران دي الله پاک دې ټولو ته روغ صحت ورکړه د دوی له بدنونو نه بیمارۍ او تکلیفونه ختم کا او ځینې خلکو درخواستونه کړي دي که چا نه دی کړي هم الله پاک هم درخواست کوو الله پاک د دوی په کورونو کې ټولو بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورکړي د چا میندې بیماري چا خویندې د چا پلاران دي وروڼه دي دوستان دي الله پاک چې چا درخواست کړی دی او که نه دی کړی هم درخواست کوو د ټولو بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورکړه د ټولو د کورونو نه بیمارۍ او دردونو او تکلیفونه الله پاک ختم کا او که چا د رزق تنګي ده او دې درس ته راغلی دی الله پاک د رزق وسعت ورته ورکړه د رزق پراخوالی ورته ورکړه یا رب العالمین ارحم الراحمین زموږ د مسلمانانو په دین باندې او په اسلام باندې تلل موږ ته الله پاک آسان کا او زموږ د زندګۍ نه بدعات او رسومات او رواجونه الله پاک ختم کا والله پاک دې ټولو د خلقو دا راتلل دی درس ته الله پاک دا قبول کا د دوی دا ستړي دا ناسته الله پاک قبوله کا والله پاک زموږ دا ټول ستړي د خپل رضا لپاره الله پاک وګرځوه زموږ په زړونو کې الله پاک خپل عظمت او لویوالی راوله د دنیا عظمت او لویوالی ته ختم کا والله پاک ته موږ خپل معرفت را نصیب کا والله پاک زموږ په زړونو کې خپل بډایي تصور الله پاک غالب او زورور او مضبوط کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک ارحم الراحمین جزاکم الله خیر احسن جزا زنانا یو 2-3 منټه ساريږي فورن مراوځي او نارنه ته مې درخواست دار چې تاسو په لارو